أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه د ټولو د مخه د ملک جابر قادر صاحب او د ده د بچیانو او د ده د کورنۍ او د ده د ټول خاندان شکریه ادا کوم چې موږ ته دعوت راکړي. او دویمه خبره دا ده چې موږ خو د میډیا والا ته هم وایم موږ خو دی لکه د مشین چار زه او صدام آغا او آصف آغا او نجیب آغا موږ خدای لکه د مشین چیچان په قفس کې لوی سوي یو خامخا یو خبره مبره دغه وشي بخښنه غواړو ډېر. نو موږ د دې کورنۍ د دې دعوتنامه ډېره شکریه ادا کوو د ټولو. او موږ سهار راغلي یو دریم آغا هم موږ ته دعوت کړی ولو هلته مې دغه وکړي دعوت ډوډۍ دغه وکړي او بیا دلته رالو د ټول وطن شکریه موږ ګسنو ادا کولی د ټولو سپین ږیرو مشرانو خانانو او زموږ سره دا کوم په جوړه کې زموږ سره وکړه روغه وکړه زموږ سره 50 کاله خوارۍ کښلې وې خو نه وه سوې الله پاک نه وه کړې په دا 50 کاله کې مطلب د سیدانو مشرانو د سکزي مشرانو د ترین مشرانو خبروار د کاکړ مشرانو ډېرې خوارۍ وکړې الله پاک د هغو سره ښه وکړي خو نه وه سوې لیکن نن الله پاک وکړه د چا په ذریعه سره د سردار احمد خان صاحب سید امیر جان آغا او ملک شاه جان کاکړ صاحب او حاجي اختر کاکړ صاحب د دې په ذریعه سره وسوله موږ دغه ټول کور ودانۍ وایو دغونې کور ودانۍ وایو چې بس نو هغه قصر موږ نشو کولی هغه کتن قصر به همداسې پرون ما ته هلکان وویل چې مطلب موږ به پر میډیا ورکړو چې مطلب د خلکو شکریه به ادا ما دا موږ پر میډیا نشو کولی دا شکریه او دا ته دې الله پاک دوی ته په آخرت کې ثوابونه ورکړي دا ورځ د قیامت د شرګاه پر میدان دې الله پاک په ټول ته ورکړي په دغه 4 کسان او ټول وطن ته موږ ته دعاوې کړي دي په دوګر دا خلک راټول سوي دي خو موږ خوشحاله دي چې نوی خوشحاله یو به نوی راغلی نو د ټول وطن شکریه ادا کړو د ټولو خانانو ملکانو مشرانو سپین ږیرو هغه اخیلو که دلته راغلي دي که نه دي راغلي که موږ ته دعوتونه کړي دي چې هر څوک موږ ته په داسې سلامي ولاړ دی چې هغه قصر وم چې زه یې ووینم او زه دا نوم واخلم او دا خبره ورته وکړم مجلس ورته وکړم دوی مې پر دغه ځای او پر دا ځای مچه کړي انو دغسې به دا نور صدام هغه هم دغسې مچه کوي خبره واره نو بس خدای پاک دې موږ ته د ښو توفیق راکړي چې دا زموږ شخړه د زموږ د علاقې د ښو ذریعه وګرځېږي. زموږ په وطن کې ډېرې شخړې پرتې دي دا شخړې پرتې دي چې کور په کور به ځای دي دا به دې خو وایم ځکه هغه سوچ چې ور پر باندې دا به دې موږ لیدلې ده موږ ولیدله زما 10 کاله په دغه وژه کې مشر وګرځېدی زه پرون وړ مورد د صدام آغا د کور مخته پر دا لار موږ نه وم تللي په دا 10 کاله کې زه نه وم تللی وړ مورد زه ولاړم ما ته د عجبه ښکاره شوله ما چې زه یو خوب وینم لیکن هر سړي ته دا پیغام ورکوم هر سړي هر مشر ته ورکوم که د غریزي قومي که د سید قومي بدیداره سړي ته دا پیغام ورکوم چې په خپله دا سوچ وکړه ستا زوی یې نه شي خلاصولی ستا وراره ستا کشر یې نه شي خلاصولی ستا کشر په دماغ کې اوس مشین توپک ټایپ سوي دي هغه کتن چې تی نه وباسي مشر یې نه وباسي خبره واره کشر یې نه شي ایستی زما ټول علاقه ته پیغام دی د ټول علاقې مشرانو سیدانو دې ته زما دا پیغام دی چې موږ په نیمه شپه د سره ملګري یو په هره لار د سره ملګري یو د شپې پر 1 بجه زما دروازه راوټکوه زه خپله تیار یم پر پښو د سره زما کور ننواتې ورته خواست ورته کوم زالي ورته کوم دا د کونډو د یتیمانو بغارې موږ لیدلي دي دا پر موږ تېرې سوي دي لیکن هر مشر ته دا زما پیغام دی نن دغه بېزیو دا مې زوی څه حال دی نن د سیګیو د شلماخیلو څه حال دی د رامانځیو سیګی پر څه سټیج دی یو بازار دی 6 بازار نن جوړ شو زموږ د ګلستان یو بازار دا ملک قادر صاحب اج قادر اکا په خبر دی دا زما د پلار یارو دوستو زموږ مشر زموږ د ګرد وطن خو دا په خبر دی یو بازار نن دا 6 بازار ولې جوړ شو دا خو د دې وجې جوړ شولو چې بدۍ شولې ملک باري او ملک شاه جان اکا 2 کیلومتره په مابین کې فرق نشته 3 بازار جوړ کړي ولې جوړ کړي ونسته مشر نسته
خو دا مشران به زه دا سوال کوم، خواست ورته کوم، زاري ورته کوم چې تو خدای په صداقت نه کوئ. موږ چې دا کور ما یا زما مشر، موږ دا 15 کسان د کور مشران چې موږ نه خلاص کړی زموږ کور د بدۍ، زما زوی بیا نشي خلاصولی، زما وراره بیا نشي خلاصولی هغه لکه ما چې خلاص کړی. خدای پاک دې هر مشر دا توفیق ورکړي. ټولو مشرانو ته زه دا سوال کوم، خواست کوم چې نن دا یوه خبره کوم چې د شیګریو د شوشوزي حالات نن ډېر خراب دي. و مشران و هر مشر ته وایم، و هر سیاسي لیډر ته وایم چې سبا د ووټ لپاره روان یې نن وراسته، و هر هغه اخیر ته وایم چې نن سبا برته په اتاله روان یې، په اتاله نو مه راځه بیا. که دا سګزی مشران دې ورته وایم، که د ګرد پښتانه مشران دې ورته وایم چې بیا مه راځئ په اتاله ونه، چې ترې روانه شي خدای دې یا خدای دې ګسه نه بخښي، دا دې خدای ګسه په جهنم کې وسوځي. اوس به له راسه اوس یوه ورځ د وطن به درسره ملګری شي، سپین ږیري به درسره ملګري شي، په 1 کیلومتره کې مرچې هغه یو ګروپ ته مرچې ختلي، ته یو بل ګروپ ته مرچې ختلي دي، مشنان دي چې صد راکټان دي. دا دي بس الله پاک دې خلاص کړي. موږ به دا دعا کوو، تاسو زموږ سره همت کوئ. دا مشران به زه دا خاص کوم، سوال کوم چې وروره تاسو به همت کوئ. موږ ټول سیدان ستاسو ملګري یو، د ټول د کاکړ، د سګزي، د ترین سادات کوم، د ګردو ملګري که نه راته سادات کوم، په ما دې زه راباسم، که غاخیل هم یې زه راباسم، که نور سیدان هم یې زه وراباسم، په هره لار چې زه راباسم. خدای په امان. صحیح.